بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ګرانو اوریدونکو، پروګرام رابطه کې ستاسو ورور، ستاسو کشر، ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه خبرېغه. ګرانو اوریدونکو، د 9 پروز د سلور نواله ټیکټر شپږو بجو پورې زموږ ستاسو سات وی ملګرتیا وی خبره ترې کو په ملکی کچا، په صوبایي کچا، په ځلي یعنی علاقائی او په سیاسي هلو ځلو باندې. په دغه پروګرام کې منګه مختلف سیاسي مشران خم رابلو، چارواکي خم رابلو او دغه شانتي پوخان خم رابلو او پاغي باندې خبره ترې کو. په دغه پروګرام کې نننی پروګرام کې خم د حسب معمول چې کم دی زما سره نوموړي تزیینګار صحافي بابای صحافت نصرت حسین توپان صاحب هغه زما سره موجود دی. ګران کتونکو د باره کې زه دغه وایم چې کله په 15 اخبارو په دغه ضلع کې نو دوی صحافت کې قدم ایښودلی نو په دغه پروګرام کې زموږ سره سات کوي او ملګرتیا کوي او په ملکی صورتحال باندې نظر ساتي. موږ چې دلته کومه خبره کوو نو د خپل پوهې مطابق کله هم دغه کوشش نه کوو چې خپل قام ته داسې یو خبرو کو چې هغه په سیاسي بنیتۍ باندې وي. د هر چا د هرې پارټۍ سره تعلق دی، څوک چاله ووټ ورکوي، څوک د چا ملګرتیا کوي، څوک چا سره ولاړي او څوک د چا غلامي کوي. ولې چې دې ته موږ غلامي وایو، دې ته موږ دا نه وایو نظریه. څه د عاشق او د معشوق خبره ده او څه د غلامۍ خبره ده. نظریه دې ته وایي چې هغې ته اجتماعي سوچ لرونکي کس وي چې څوک هم دې من له د بهترۍ کار کوي. په کار ده چې موږ د هغه ملګرتیا وکړو، د هغه سات واغستو. خو یو سړی و چې زما مشر یې ومني نو زه یې منم، غلطه دې ولې نه وي. خو چې زما مشر یې ومني نو زه یې منم. نو دغه شان د خلکو سره به څه کې دا یو صورتحال روان دی. ګران کتونکو، ګرمي زیاته شوله، لوډ شیډینګ کې بیا اضافه شوې ده او د ورځې بجلي چې کومه ده نو ډېره زیاته ځي، د شپې هم ځي. دغه شانتي د ګیس کې ما نن د ګیس یو بیل کته او چې هغې کې مې حساب کتاب وکړو نو په هغه ګیس بیل کې چې کوم ټکسونه وو نو هغه څه 1400 روپۍ جوړېدل. 1400 روپۍ چې تا پسې بیل کې ټکس راځي نو دا ډېر یو عجیبه شانتې خبره ده. دا ما نن په خپله جمع کول 1400 روپۍ. دې سره سره ګراني هم ده، بېروزګاري هم ده. اگر چې د مخکې نه کمې راغلی دی خو تا مخکې په 3500 روپۍ د غوړو ډبه اخسته نو نن ته په 2500 2300 2900 2800 کې اخلي. خو وړه دی په 3000 اخیستل نو نن ته په 1100 1400 کې اخلي. خو د هغې په موږ یې په 1400 کې هم نشو اخیستی. وجه څه ده چې موږ ته وسایل نشته، موږ ته روزګارونه نشته، موږ ته هغه مواقع نشته. پایه ولاړه ترقۍ خوب او کله چې ترقۍ پایه ولاړی نو روزګارونه بند دي نو پتا باندې بیا جون بوج کیږي. او چې کله ترقی وي، سوکالی وي، امن وي نو ورسره خوشحالي وي، کار روان وي، خلک وایي چې زه خوراکونه مو کوم او هغوی ته کلي په دورشل چې کوم دی نو روزګار خو هم میلاویږي. خو د بده مرغه د دغه ملک نه خلک بهر روان دي او بیا موږ د خپلې صوبې خبره کوو چې صوبه کې د روزګار درک نه لګي. آیا روز د غبن سکینډلې مخې ته راځي. نن مې خبر د مخې ته تېرېده چې 36 ارب روپۍ د خزانې نه روکي دي. 36 ارب دا چې کوم دی نو تیمور جګړه چې کوم وزیر صحت و اوس په ده سره څوک حساب کتاب کوي. داسې خلکه چې د قام پیسې او د قام د ټکسونو پیسې چې کوم دی هغه پټوي نو دا د معاف کېدو قابل نه دي. خو بس سزا و جزا شته دي چې د عدل او د انصاف دور وي نو سزا او جزا پکې موجوده وي. خو دلته کې لارې پرېښودل کېږي. بیا اوس موږ بار خبرې کولې، ملګري را سره خبره کوي اسټیبلیشمنټ په سیاست کې لاسوهنه ولې کوي، ضرورت ولې پېښ شو. دا سیاسي خلک ځان مخلصه کي، ځان د ایمانداره کي، ځان د قوم خادمان کی په حقیقي معنو کې. بیا ګوره خو هر سیاسي کس بل سیاسي کس ته لار پرېږدي او قانون هغه د جولایي د جال دی، ځان له پکې لار پرېښې ده، غټ توزي وړوکې پکې ګیرېږي. ما ته اکثر د توپان صاحب دی د عدالتي کیسونه ډېر زیات کوي او د عدالت ته ډېر ځي راځي.
دی ما ته وایي تعزیرات پاکستان دا او دلته کې دا زه ورته یم صاحبه چې زور دی که نه نو اسم نشته د هغه دپاره نه بیا قانون نشته د وکیل پیژنګلو د جج سره ډېره وي ګفټونه ورله ډېر ځي یا داسې زورور وي خبرې بالکل د خل طلب ځي او ډېر زر زر هغه کیسونه حل کېږي کمه طبقه به وګورو هره طبقه چې کومه ده هغه چې موږ وګورو نو عدل او انصاف نشته جنرالي به پروګرام کو ګران اورېدونکو او په دغې کې به تاسو کال زم کوئ ستاسو چې کومه مسله وي په هغې باندې هم خبرې اترې کوو نصرت حسین توپان صاحب پروګرام کې درته ورکړلی دی ډېره مننه علف خان به ستاسو او د ریډیو دلبر د پورو ټیم نصرت حسین توپان صاحب د ټولو نه مخکې دغه منرل او مایننګ چې کومه دغه اوس یو منصوبه راځي دې ته تاسو په کم نظر ګورئ په دې باندې ستاسو څه تحقیق شته علف خان به دا د دې صوبې وسایل دي نو د دې صوبې د وسایلو اختیار بل ورکول دا د دې صوبې عوامو سره زیاتې دي او سبا به تپوس څنګه کې او د بده مرغه دا یو فیصله شوې وه خو هغه شی چې کوم دی نو عمران خان په بیا پورې اکشن اخیستی او امپیګان چې کوم دی نو هغه شی لا اپیل خال نه مني سره د عمل راځي د عمران خان د طرف نه او څه هدایات ورکوي توپان صاحب تا یک کتلی دی چې ته د دې صوبې وسایل بلې صوبې له ورکوي یا وفاق له ورکوي ته دې نه څه خبرې ایکس خو لا مخې ته نه راغلی مخې ته راغلی دی که نه ګوره چې خیر داسې کلو مخې ته نه راغلی د کابینټ نه اپروو شوی دی د کابینټ نه خو اسمبلی ته نه راغلی په دې باندې توپان صاحب زه به تا لږ سرسري پرېږدم او بیا وربېته خبرې ترې وکړي دا خو یو سیاسي ناره ده خو عوامي نیشنل پارټي دې وخت کې کومه ناره کوي که نه هغه د صوبایي خودمختارۍ خبره کوي ټیک ټاک خبره ده ولې صوبایي خودمختارۍ نه پس چې کوم دی نو صوبې ته یو وسایل میلو شو په ایک کې چې کوم دی وفاق ته چې کوم د بجلي رایلټي ورکړل کېږي همدغه طریقه کار د دیم دی په ایک کې چې څنګه د ګیس رایلټي ورکړل کېږي دغه طریقه د هغې دی نو ټول پیدې چې کوم دی همدغې صوبې ته خو مسله دا ده چې تا سره وسایل نشته دې غرونو ته به ته ګورې زه د لوږې مرم ما سره خزانې دي په دې صوبه کې علف خان وایي که ستا د نظر نه خبر وتي یا کوم ټیم دلته راغلی و دی کې مین مقصد دی د امریکا په دې معدنیاتو کې د وفاق او د دغه نه ما داسې خبر ګوره دا کوم په وفاق کې چې کوم د اجلاس وشو که نه نو په دغه اجلاس کې ترکیه و چاینا وه چینو ایران انډونیشیا ممالک پکې سعودي دوبۍ تقریبا 32 ممالک چې کوم دی په دې وخت کې چې تاله د روزګار مواقع درکوي او دې ملک ته دغه سرمایه کار راځي د وفاق او د ارمي چیف سره دغه خبره چې ستا د مال جان زه ذمهوار یم خو دغه خلکو ته راځي او دې غرونو ته مونږ ګورو مونږ دې سیاسي نارو ته کینو چې زما په دغه باندې خلک دغه کېږي دلته په بلوچستان ته دهشتګر په کومه لار راځي دلته پښتونخوا ته دهشتګر په کومه لار راځي خو دغه سیمې ته امن ورکړی کېږي دوی خو کولی نه شي ستا عمر څومره شو د دې ملک چې کوم دی 76 سال شو د دې نه چاته پیدا راله دا ورشه په سواد کې چې کوم دی په زمرود په بینکاک خرڅ کړي د بینکاک نه چې کوم دی هغه انډیا ته راځي انډیا چې کوم دی بیا صفا کوي او بیا نورو ملکونو ته ځي برید په هغوی ته وایي د ټیپرو په نرخ یې خرڅ کړي دي ګوره یو خبرې له خل راویستل پکار دي دلته کې خو مسلکي جنګ دی هم په معدنیاتو دی خو سیاسي جنګ دی هم په معدنیاتو دی بس په معدنیات داسې معدنیات او څه پیدا نشته دا ټیک ده ستا خبره خو زه چې اسمبلی ته ممبر لیږم نو دې دپاره لیږم د قانون سازۍ لپاره لیږم همدې اسمبلو یو په یو دور کې 18 امنډمنټ کړی دی 18 امنډمنټ کې مطلب دا دی صوبې خودمختیاري او NFC واډ وغیره دا چې دا شی پکې وي که نه ما ته NFC واډ اوسه پوره میلاویږي د بجلی رایلټي ما ته پوره میلاویږي تاسې هم نشي میلاوېدی چې ته دې تپوس نه کوې چې ته ګونګیانو لېږې اسمبلی ته او هغه هر وخت روان وي هغه په اسلام آباد کې نه ګوره علف خان به د ګونګیانو خیدروتین په دې صوبه کې وزیر اعلی کله چې د صوبې او د مرکز په خپلو کې ټسلي نو بیا ته نشي اخیستی ګوره زمونږ دا موجوده چې ته دې وغواړې که نه په زور خو کلي نه کېږي په زور کلي نه کېږي حیدروتي خبره ته کوې نو حیدروتي د زور جبر خبره نه راکړي هغه دا نه ویلې چې ټوپکې راوالې پنجاب بړه بای ټوپکې راوالې هغه مذاکراتو سره کار کړی هغه چې د دې کوم آئیني طریقې کار دی هغه اختیار کړی را په هغه لار تللی نو حیدروتي ځکه کامیاب دی خو د دې نه مخکې پرویز خټک هم ناکام شوی د دې نه مخکې محمود خان هم په NFC واډ کې ناکام دی د بجلی په رایلټي کې ناکام دی
نو دغسې ګوره دا د معدنیاتو مسله چې وه په دې مخ کې یو جرګه کول پکار هغې خلکو سره هم کم خلک چې ردې کاروبار کوي ګوره په اعتماد کې کم خلک چې دي که نه ګوره ته نه اخلا خبر نه که نه دا خو د سیاسي ناره ستا ذهن ته راغلې ده چې کم ګوره په اعتماد کې اخیستې شوي دي دا خو دوی و چې یو زمونږ نه خپل اخذي او زمونږ نه بیا د سیاست ختمیږي دلته کې د ډیل خبر روانه ده په ډیل باندې اوس خبره کوم ما د څلور امپیګان وسایلو سیاست کوي نو مولانا پل رحمان خو په وسایلو سیاست نه کوي که نه ګوره جماعت اسلامي خو په وسایلو سیاست نه کوي که نه کوي قومي وطن پارټي خو په وسایلو باندې بالکل نه سیاست زه تا ته دا وایم چې دا شی غلط نه دی نو غلط دی نو صحیح یې کوي که نه نو صحیح طرف ته خو نه راځي که نه څه پیدا دي صوبې له تاسو څه پیدا ورکړه صوبې له هم روزګار ورکړه ترقي م ورکړه پسماندګۍ طرف ته ځي دوی به صرف دغه چغې وخي چې کومه د ترقۍ منصوبه راځي علف خان دې صوبې د وزیراعلی دا ذمهداري جوړېږي چې هغه یو سیاسي آل پارټي کانفرنس ته راغواړي ته چې کومه خبره کې یا اپوزیشن کومه خبره کوي موږ په دغه لحاظ سره د خپلې صوبې د وسایل بل چاته نه ورکوو صحیح ده مخکې چې څه شوي دي خو په بیدلې کې شوي دي چې کوم اګریمنټ شوی دی اوس په دا به نه ویل کېږي چې په بیدلې تا اګریمنټ کړی دی تا ته چې کوم دی نو 544 ارب روپۍ چې کوم دی نو په دې دونه موده کې د وفاق نه ملو شوي دي خو نه هغه 500 ارب د سی ټي ډي بیل دی د وفاق دا بیل دی هغه پیسې ملو شوي دي پیسې چېرته ولګېدلې چېرته بې ترقي وشوله ګوره طوفان صاحب زه دا وایم چې دې سره زموږ په مومندو کې یا په باجوړ کې زه بار په دې ما خبرې وکړې خیر د اورېدونکي هم پرې راشي پنجابي اوس هندي روزګار له نه راځي پنجابي ټیکټر به پکې د هغه وي ټرالي به د هغه وي دې ته به لار جوړي د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی هغه امن دی خو تا ته امریکې والا راځي خو تا ته روس والا راځي خو چاینا والا راځي خو ایران والا هغوی له به لاول امن ورکې من دلته کې خو امن خو یقیني شو خو دا ایک چې کوم دی که نه ایک ما پرون یو تجزیه کتله په ایک کې د صوبایي خودمختارۍ د ټچ اړو څه خبره شته دی نه دیم نه دی دیم راوتري نن ما د اسمبلې د کابینې یو څو خبرې کتل هغوی نه میډیا والا تپوس کوي او خو عمران خان وایي چې ویې منو بیا چې هغه وایي مې منو نه یې منو علف خانه دې لپاره ګوره د دې لپاره بنیادي خبره دا پکار وه چې په دې باندې سیمینار شوی وي په دې اوپن فورم شوی دی په دې باندې مطلب دا دی چې میډیا سره په دې تاجر سره کم خلک چې د دې بزنس کوي د دې معدنیاتو بزنس کوي 2023 کې 2023 کې دغه په 2023 کې نه په 2024 کې دغه یو سیمینار شي یو پروګرام شي یو اجلاس شي د آگاهۍ هغه مهم چې څه ته ویلی شي څه ته چې شعور ویلي قسم په خدای که قبایل هم خبرې په کومو ځایونو کې چې دا معدنیات هغه خلک هم نه خبر چې دا څه شی دی دا بل سري وزیراعلی وایي چې دا صوبې د مفاداتو خلاف پکې یو شقم نشته اپوزیشن وشته نو په کار نه چې دا کم بل دی دا قوم ته مخامخ کي او دې کې دوه خبرې دي یو خو بل دی 2025 د صوبایي اسمبلې دویم چې کوم دی آرمي چیف صاحب چې کوم اقدام اوچت کړ او دا سرمایه کاری دی ملک ته راوستل دلته به انویسټمنټ کوي دلته به پیسې لګوي دلته کې چې کوم کانکنۍ مالکان دي هغوی سره هغه مشینرو لپاره وسایل نشته په مومندو کې په زم اضلاع کې چې کوم دي تاسو ترقي ورکړې ده هغه ګوره هغه خلک چې کوم دي اکثریت بخر دي اوس دا خبر راټینګول دي دا بل زه دوی ما چې څونه پورې کتلې دی که نه ما چې څونه پورې کتلې اوریجنل بل کوم چې کابینټ پاس کړی دی هغه قوم ته نه ملوله بلکې امپیاګانو ته لا نه ملوله بس پته نه لګي کوم چې د کابینټ نه پاس شوی دی دلته کې چې کوم راغلی دی که نه کوم بل چې زه ګورم په هغې باندې باقاعده ما بیانونه وکړل په هغې باندې زه لګیا یم خو دلته کې دغه خو یو ښه کار شوی چې سرمایه کار رالل دویم دا ده چې دا سیس خو په کار راوستل په کار دي نو په دې باندې خو دوی تر اوسه باز قدر ونه کوه ګوره چې کله هم داسې مسله چې غلطي نو غلطي هم دغه چې په دې پروګرامونه کول په کارو نور خو ګوره د دې فکټرۍ مطلب دا دی د بار نه چې کم خلک راشي نو هغوی سره پیربو ډالرې دي هغه وسایل دلته نشته په هغه انداز کې ته فکټري نشي لګولی دلته خو ډېرې وړې فکټرۍ دي د ماربلو د کاڼي کټینګ په هغه طریقه نه کېږي په هغه طریقه مطلب دا دی د دې نه چې څه جوړېږي په کورونو کې استعمالیږي په هر ځای کې استعمالیږي مارکیټونو او پلازو ته هم دی کورونو ته هم دی ټولو محلونو او بنګلې چې کوم دي په هغې کې استعمالیږي خو د هغې لپاره چې کومې مشینګرۍ کوم وسایل په کار دي نو د اسانه کارخانې که ته ځای په ځای په دې خیبر پښتونخوا کې وګورو د مدنیاتو نو چېرته یکه دوکه کارخانه به تا ته میلو شي
چې هغه به د یو سرمایهدار یا د یو جاګیردار یو د یو غټ تاجري چې هغه به هغه مطلب دار هغه مشینګري ګني ټولې وړې کارخانې دي او په هغې کې پریکانې کې نقصان هم ډېر دی ځکه چې مطلب دار ستا کیلو لګي نو 4 کیلو دنه پکې خراب شي د هغې بنیادي وجه دا چې تا سره د کټینګ هغه اوزار نشته هغه مشینګري نشته خو الفخانه په دې پکارو میټینګز پکارو په دې مطلب دا چې کم پوهان دي ردی هغوی سره میټینګز پکارو سمینار پکارو دا بل چې کم دی کم اګریمنټ چې ته کوي کومه پورې چې ته د آرمی چیف خبره کوي نو آرمی چیف په مطلب دا چې دی وخت کې د فارن نه کم تاجر راځي نو هغه چې په آرمی چیف مداخلت پکې نه راځي ځکه ستا د ملک حالات ډېر خراب دي د لاین صورتحال ستا چې کم دی لاین اډر ډېر خراب دی نو د آرمی چیف په ګارنټۍ دا خلک راځي دا خلک تحفظ هم غواړي که نه دا خلک د خپل د ځان سره سره د خپلې پیسې زه د راځم دلته پیربه ډالر لګوم اول ته راته ډاکوان د کور مخې ته ولاړي راکه 15,000 ډالره راکه 15 لکه ډالره د کراچۍ صورتحال ته ستا د کراچۍ تاجران چې آرمی چیف یا کور کمانډر په میټینګ کې ناست نه دوی مطمئن نه د کراچۍ تاجران ستا د بلوچستان تاجران ستا د کیپي تاجران چې د آرمی سپورټ نه هغوی په میټینګ کې نه کیني غټه خبره خو دغه ده زه پیسه لګوم زه بزنس کوم ما ته تحفظ نشته زه ولې پیسه لګوم راله پکې د فارن خلک چې هغه راځي او دلته انویسټمنټ کوي او پیربه ډالر لګوي او هغه ته تحفظ نه هغه خدای والی دی او ستاره پاکستان په پولیس ګوره بالکل تاجر برادري اعتبار نه کوي ستاره خپل ملک په نه کوي نو بیروني و پیسو کوي دا کوم حل دی د پولیس نه کوي په دغه وجه دا که د دې وزیر اعلی په دی بل وزیر اعلی وي نو دا معنی چې په دې به میټینګ کېده په دې به سیاسي جرګه کېده په دې به ماهرینو سره میټینګ کېده اوس په حقیقت کې کېدی شي چې راشي د قوم په مفادو کې د دې صوبې په مفادو کې حقیقت خو چا لیدلی نه دی هر سړی ورته شک په نظر ولې نه خلکو له شکوک او شبهات ذهنونو کې واچول بالکل اوس تا ته دا بیا پکې دا خبره هم کېږي که عمران خان غواړي خو منظور به شي او که عمران خان نه نه بیا که د دې صوبې په مفادو کې خو منظور به شي او که په مفادو کې نه نو بیا به نه منظوري نو الفخانه خبرې پکې ډېرې دي اوس توپان صاحب زه بله خبره کوم د امریکې خو زیاتره کاروبار چې کوم دی د وسلې سره دی وسله په نورو ملکونو هم خرڅوي او وسله جوړوي هم دلته موږ سره داسې کاڼي دي داسې غرونه دي چې بارود جوړوي په دغه وسلو کې استعمالېږي نه د امریکې پکې دلچسپي ولې را نه هغه په دغه کې وي لکه اوس مختلف کاڼي دي که نه لکه زه تا د صرف د مومند واړم د زیارت کاڼي معدنیات او سنگ مرمر او دا ولې په امریکا کې بلډینګونه نه جوړېږي په امریکا کې پلازې نه جوړېږي کورونه نه جوړي هلته هم دا څیزونه لګي که نو چې ګران ایلي او د هغوی دلته خپل بزنس شي خو بیا به ورته ښه میلاوېږي که نو مطلب دا یو ډېر ښه بزنس خو دی د دې صوبې لپاره مطلب دا د صوبې خلکو ته خو پکې روزګار میلو شي که ځکه چې د چین نه یا د روس نه یا د امریکې نه برطانیې نه یا د یمن نه یا د بل ملک نه تاجر راځي نو که ځان سره 2-4 ماهرین راولي نو رابولي خو مزدور طبقه چې کومه ده به ستا ټوله د خیبر پښتونخوا وي چې په کوم ډویژن کې یا په کوم ډسټرکټ کې یا په کومه ایجنسۍ کې هغوی کارخانه لګوي نو مزدور طبقه چې کومه ده هغه به دغې ځای وي خو دغې سره مطلب دا دی چې کارخانې ولګي نو ورسره دغې ځای په مارکیټ په هم ډېر لوی سر وغورځېږي کاروبار کم خلک مطلب دا دی چې دوکانونو دي بار لین دین کوي که هغه په وړه سر ته دی که په غټه سطرې خو دغسې ورسره د ټرانسپورټ په دغه کې به هم ډېره لوی اضافه راشي نو د صوبې د ترقۍ پکې خبرې ډېرې دي خو ته به خپل قوم په اعتماد کې الې ته خپل قوم ته ښیې چې دی بل څه دي دې وخت کې خو بل سیاسي رنګ اغوښتی دی دې وخت کې خو بل چې کوم دی نو دغه صوبایي رنګ اغوښتی دی نو دې وخت کې خو قوم مطمئن نه دی چې په دې دا وزیر اعلی له پکار دی چې کوم اوریجنل بل کیبینټ پاس کړی دی او اسمبلی ته به راځي حقه بل قوم ته خول پکار دی دې وخت کې چې اپوزیشن یا سیاسي کومه ناره ده که نه زمزله چې کوم دي بالکل هغوی سره چې کومې وعدې شوي پوره شوي نه دي آی ډي پي شو ورونه روان شوي دي دهشتګردۍ ځپلي دي اوس دا په هغوی باندې یو غنیمت را روان دی او د دې زه یو مثال ورکوم که نه چې د ستا په کور باندې سیلاب را روان دی او ته ډېر زورورې ډي سي ته رسایي ده نو د ستا
تا د ډي سي هم ځان در رسي او وزیر هم ځان در رسي خو ستا دغه پوخ کور سره زما کچه دیوال بچ کېږي زه هم مزرخه کېږم چې په یو علاقه کې چې کوم دی فیکټري لګي که نه هغې ته به ړومبې ماحول د امن جوړوي خو په مشرق کې وي خو په مغرب وي کې آرمي وي که نه خو موږ لري امن راځي امن نه بغیر خو ته کارخانه لګولی نه شي نه خدای بار ملکونو والا تاجران خدای والي چې هغه راځي دلته په ربا او ډالر لګوي او هغه تریا مني هغه کتیله به نوره سکیورټي چې کومه د برتي کېږي او هغه سکیورټي سره هم دغه سکیورټي هم رپاوري دا هم چې تا ته پته یي که نه په دې کې به نوره سکیورټي برتي کېږي دې کې به سکل والا خلک برتي کېږي دې ته به بیا لارې جوړېږي دا یو ماحول وي دې ته به لارې جوړېږي نو دا د بلوچستان ګلګت بلتستان او د پښتونخوا دا ډېر یو لوی پراجیکټ دی او دا چې کوم دی چې په 50% هم شي که نه نو دې د پښتونخوا د IMF د قرض نه موږ خلاصېدی شو او دا صوبه چې کومه ده نو دا نور هم په خپلو خپلو دی چې لبخان همانه ته څه ویم بنیادي خبره پکې داره چې دا بل قوم ته خول دي اسمبلی ته اوسه پورې نه سیوای د منسټرانو نه دی بل یو سړی هم نه دی خبر کابینټ چې کوم پاس کړی وزیر اعلی او کابینټ دا بل ولې اسمبلی ته نه راځي هغوی ته مطمئن هم دي خلکو ته نه وي هغوی د رخایه په دغه نیولې دی هغوی ته مطمئن هم دي خو د رخایه په دغې نیولې چې یاره زموږ چېرې ډیل کېږي نو موږ به بس په دې باندې کوو هغوی دې سره کار نشته چې قانون خو عزت تا کتلي کله چې په دې ملک ډېر کولو ویلي چې د پاکستان عدالتي سیستم سره زموږ څه کار نشته او زموږ لین دین چې دی وینو دا ریاست سره دا یو شخص سره نه یو کس سره نه د یو سیاسي جماعت په دغه سره نه لیډر سره نه موږ سټیټ سره رابطه کوو سټیټ چې په دغه وخت کې مطلب داري لکه دینه مخکې دغه حکومت بل سره په امریکا کې نن ټرمپ دی د دینه مخکې عمران خان وزیر اعظم بیا شهباز شریف راغی اوس بیا شهباز شریف راغی نو هغوی ریاست سره ګوره دا آرمي چیف په هر څه کې ولې انوالي آرمي چیف په ریټایرمنټ کورته دی د وزیر اعظم په مشکله 15 کاله ټیم پوره کېږي نو دا بار ملکونو د هر څه کې وزیر اعظم هم دغه آرمي چیف دغه لپاره انوال کوي چې یو خو مطلب داري د پوچ سکیورټي داسې را چې هغه ټو د پوینټ خبرې ګارنټۍ سره خبرې نن سبا خو مړه ستا په ملک کې که زلزله راشي تی هغه امدادي دغه چې کوم دی بغیر د پوچ نه نه شي کولی که سیلاب راشي نو هغه امدادي سامان چې کوم دی یا د هغې کوم لوازمات چې کوم دی هغه تر پوچ نه بغیر نه شي کولی که سیلاب راشي نو هغه ته بغیر د پوچ نه نه شي کنټرول کولی نو له سکیورټي خو ډېره لویه خبره ده سکیورټي خو بغیر د پوج نه کېږي نو بیا په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې چې په دویمه ورځ پکې څه نه څه شکل اټیک کېږي په سکیورټي ادارو هم کېږي نو هغوی هم ویني که نه بار مل نه چې کوم تاجران راځي هغوی دا ویني که نه چې دوی د ځان دفاع نه شي کولی بیا به زمونږ څنګه وکړي پولیسو نو په دغه وجه هغوی د آرمي چیف د ګارنټۍ نه د هغه مطلب دا دی چې د هغه نه مطمئن ني نو هغوی بالکل معاهدې نه کوي او دا معاهده چې شوې ده دا وزیر اعظم بار بار وای په هر سپیچ کې دی د آرمي چیف ډېره شکریا ادا کوي وایي چې په دې میشن کې هم د آرمي چیف کردار دی په دې کې د عمل چې په خپلو دا یو بنیادي خبره ده پوپان صاحب موږ د چا د رای بلکې ستا رای په خپل ځای زما رای په خپل ځای د اورېدونکو رای په خپل ځای سیاسي په خپل ځای خو زه خو امن سره تړم ترقۍ سره تړم روزګار سره تړم او دا صوبه به انشاءالله چې مالامال وي خو چې دا کاروبار دلته کې شروع شو او دا منرل مایننګ چې کوم دی چې دا ټیک شي نو دا به ډېر دغه بل به راشو ډېر خلک دغه خبره کوي خو بر خلک کال به هم پکې اخلو نو یو بل ټاپک به هم پکې چیړو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام الافغان ورحمة خیر دی جناب څوک کوم دی نه ښه جي ښه ښه بله دا ده چې دا پروګرام به د دې کله شروع کېږي دا د معدنیاتو سریع عمل کله شروع کېږي دا به څومره وخت دپاره څومره اګریمنټ دې سره کړی دی دا خو بس دا زموږ هغه دغه کې یو قانون ډېری ده زه پکې دا وړوکې رالوی شوم خو دا قانون ډېری ختمه نه شوه او که نه نو دا اوس دا خبرې پرې روانې دي نو چې اوس کله دغه کېږي که نه نو بس دا خو ښه خبره ده چې زمونږ دغه کې دی افغان کې څوک چې دی زمونږ ډېر خلک یو ډېر ډېر پېژني ملا غنی بابا ورته وایي په هغه کې داسې غمي دي که نه مونږ ورته غمي وایو تاسو ورته هغه وایي معدنیات وایي که نه
ملا غني بابا کېستلې ته په خدای سپین وکړه 300 څلور 200 فوټه خلکو په چڼیو په چټکوالي د پښتنو پراتو باندې تړلې ته جوړ کړي لکه د کویلې د کانسره دي نو دلته خو نه دي دغه کویلې کاندله خو دغه راځي شوي دي لګاو بلو چې موږ په دیو په ملا غني بابا ورته وایي پرای ورته وایي ګاډو ګودر ورته وایي ګاډان ورته وایي په دې ځای کې داسې معدني هسپتال کران دا خو ډېره ښه خبره پوه شولې صحیح اسف نواز صاحب ته ماته د وایي چې ته په کوم ځای کې مزدوري کوې زه په کشمیر کې په کشمیر کې ته د مومندو نه کشمیر ته ځې کشمیر ته ځو ته په خدای خیر وکړه چې دغه ځای د حالات دې وکړه که نه چې یو کشمیر د کشمیر په تاته خپه در پوه شي چې پښتون سره په کومه رویه باندې چلېږي والله چې هلته د پښتون د پاتې کېدو ځای شته د صحیح نو د آرمي چیف صاحب دې اقدام د تاسو په کوم نظر ګورئ بالکل ښه اقدام دی لفظ چې فوزای ښه اقدام دی چې کړی دی والله موږ دې ته هرکلی وایو ځکه چې کم از کم د غریب سړی خو به دلته په روزګار شي که نه که نور څه نه وي هغه خپله لیبري خو به کوو که نه څه دا دغه نه خو به کشمیر نه خو چې دلته ملتا خپل کلي کې مزدوري کوو اتر ته چې دلته به هم دغه رنجسته فوجي په مزدوري کوو دا خو ښه خبره ده صحیح 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 ډېره مننه ډېره مننه ګران اردوونکو 65 15 93 100 کال چې کوم دی په دغه باندې بیا مخکې ځو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب څوک کوم ځای نه سعید فرید خبرې کوم باندې نه هرکلی درته یم افریدي صاحب ډېره زیاته مننه مهرباني دا کم بل چې پاس کېږي که نه او جی او دا بل بالکل د خیبر پښتونخوا په ګټه کې دی که نه صحیح او دلته به ورسره د روزګار موقع را پیدا شي او روزګار به ورسره کولاو شي او بله خبره دا چې دا د صوبې له مفادو سره تړل پکار دي د چا ذاتي مفادو سره نه دي تړل پکار او تا د آرمي چیف د اقدام خبره وکړه نو زه به دومره ویم که نه جی جی چې دا وخت په ملک کې 65-72% ځوانان دي که نه او ځوان کل چاته هم پته ده ماته هم پته ده چې چا ته یې ووټ ورکړی دی د چا حکومت غواړي ملک کې څه غواړي او کوم پوځ چې د په بعضې ځایونو کې به خلک راووځي د پوځ په حمایت کې به نارې ووهي چې پوځ زنده‌باد پوځ زنده‌باد آرمي چیف زنده‌باد خو دا وخت زیاتره ځوان کل بالکل خلاف ته یې ډېر سخت مایوسه دی ځکه چې ځوان کل کومه فیصله کړې ده نو په هغې باندې اوسه پورې اعتماد نه دی شوی ځکه چې په مرکز کې کوم خلک حکومت کوي دا ځوان کل بالکل نه غواړي او نه اوس ورکړی دی تا به کتلي وي نو دا سره د پوځ د مرسته حاصله ده او دا وخت هغه چې پوځ په حمایت کې راوځي هغه د شیانو خویندې میندې وروڼه وي خو دا وخت زیاتره ځوان کله بله ورځ مې د یوه ځوان سره خبره کوله هغه ویل چې زه د میډیکل ډګري واخلم زه د خپل ملک له فایده نه ورکوم ځکه چې ما چاله اوس ورکړی دی زما اوس اهمیت نه کېږي نه هسې افریدي صاحب ډېر زبردست خبره دې وکړه زه خو دغه کس پاکستاني ګڼم هم نو دا د پاکستان په مفادو کې هم نه ګڼم چې زه ډګري والم نو زه په دې ملک کې کار نه کوم دا خو زما په وس نو دا اوس شړل پکارو چې د سوچ داسې مل دشمنه سوچ یې جوړ شوی دی که نه بیا هم د دغه ځوان چې کوم مل دشمنه سوچ جوړ شوی دی که نه ځوان ټول غواړي ورته چې څوک کلونه کوي دا مثلا د 88 سال د دوی عمر دی ځوان کل دا وخت نو ځوان کل ناپوهه دی دا به پیې که نه ګوره دغه مشره ځوان کل به هم ناپوهه دی دا به پیې که نه په کار چې دا تا پې کړو چې ته د دې ملک دپاره څه سوچ لرې چې ښه زه به دې ملک کې نه یم دې ملک سره به زه بیا دشمني کوم زه به نومایي کوم زه به ودانۍ چې کوم دي نو سوځوم زه په بلډینګونو ورځم نو دا ځوانانو ځوانانو پل کړی دی 6 کروڑ اوس ځوانانو پل کړی دی تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده د ټکټ نه به سترګې نه اړوو نه ما ته پته ده چې ووټ چا پول کړی دلته کې داري 35 کسان په دغه صوبه کې کمپرومایز دي 35 کسان په دې صوبه کې چې کوم پاس شوي دي که نه نه هم په دغه ډیل باندې او په دغه باندې ووټ موټ چې کوم دی نو ځوانانو دغه خلک لري چې هغوی ووټونه شته دي نه 13 عمر نه کم دي ووټ جوړ شوی نه دی ته په ځوان کل راځي دا ځوان کل پیکه دا پیکه وې دا بچې وې دا ته مل دشمني کې 30 سال دا ووټ یې پل کړی دی تا ته به هم پته وي چې تا خپل الکسلو د دوه سیټونو نه ولې دی ما چې بیل ما ته پته لګېدلې ده چې کومه
زما اور اپریدي صاحب سال د دې عمر کې اپریدي صاحب دندې خوړلې ده اپریدي صاحب وخت تېر کړی دی اے اپریدي صاحب بل په ترجمانۍ باندې بالکل نه پوهېږي دا خو شیشو جوړه شوه ده ته په مدنیاتو خبره وکړه چې د مدنیات نه دی په ناپوهه دی مل دشمن په دې پیل رضوان کول داسي رور مې افریدي صاحب د مدنیاتو په دې بل خبره وکړه چې دا د دې صوبې په مفادو کې دی که نه دی ځکه چې عمران خان حکومت غواړي او ټول چې په بهر ملک کې کم خلک دي هغه هم د عمران خان حکومت غواړي او پاتې شوه د پیسو خبره چې 4 اربه روپۍ رالیږي نو ځکه رالیږي چې دا خپل خپلوانو ته رالیږي د عمران خان په خوله که دا عمل کېدلی شوه د ډېرې مجبورۍ نه دا رالیږي ځکه د عمران خان خبره مړه بس ناپوهه داسې ویم داسې دا هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب سو کم ځای نه جی انا شروان د مرزونه جی هرکلی درته یم نوشروان سے ماشاءالله کلام جن کې برکت واچو سبو سلام کوم ماشاءالله وعلیکم السلام باندې خپل ګټورې خبره سره وکړي جی جی اصل خبره دا ده الف خان ته چې مونږه خبره کوي ګنا نه پیګو بس ځوان کول داسې ځوان کول هغه ځوان کول ته کړی دی لکه چې د دې سړی ناپوهه ته وګورم دا کم چې کال کړو دا دونه ناپوهه و کنه وجره پاس او جماعت پاس خو نو کنه هغه وای چې هغه ځوان وای چې ما ډیګري واغسته نو دې مل سره پیدا ورکوم نه زم دغه خو پوري چې کم دنو ډیپورټ کول به دې مل نو وستل پکارو دغه کس یاره سرجی اصل خبره دا ده دا مونږ خو چې ناکام یو نو په دې خبره ترې کنه مونږ په دې باندې فخر کوو چې مالا به دلته باندې بس دي دلته من نشته دلته په یاره الله بندګانو الله د غلوی روز نه ویریږي دا پاکستان زمونږ کور دی دا صوبه زمونږ کور دی دې ته په مطلب دا دی مونږ امن راوړو دا په مطلب دا دی د امن ګواره جوړو دا داسې نه ده چې زم ته منډه کوم بل ته منډه کوي او لکه مطلب دا دی به زه څه به کېږي نه کور نه پرېږدي خلک کور نه پرېږدي کور کې خپله که ګریرو ناچاقم راشي او امن پکې راولي بله خبره دا ده سرجي تاسو وګورئ ګوره آرمي چیف تاسو ډېر مزېدارې ګټورې خبرې سره پیل کړې آرمي چیف په دغه غونډه کې ناست و کم لکه مطلب بهر ملک کم لکه مطلب دا دی دغه خلک راغلي وو او هغوی سره خبره اترې او دغه وشو د وفاق په دغه باندې د هغوی په دا ټولې خبرې اترې کړي دي چېرې مثال خبره ده دا لکه مطلب دا دی صوبې له لکه پیدا ده دا لکه ټول پاکستان له پیدا ده دا قوم له پیدا ده نو په دې باندې ولې موږ نه راضي کېږو دې کې په دې باندې موږ ولې سیاست کوو او لکه دغه د قوم او د صوبې د دغه لکه څنګه چې تاسو ډېره ګټوره خبره ته وکړئ انشاءالله تعالی په دې به عوام هم لکه مطلب په روزګار شي موږ خو بېروزګاري کم حد ته رسېدل تاسو وګورئ جي بالکل ډېره زیات لکه مطلب دا د روزګار لکه هغه خبره چې هر څه رسېدل الحمدلله دا چې راشي په باندې نو په دې باندې اوس ولې دا مطلب دا د قسمه قسم پاټۍ خلاف لکه 12 کاله شو په دې صوبه باندې دا ځوان کل مسلط دی کنه نو ناپوهه دي نو 12 کاله صوبه لوټ شو لکه تا به څه کار ولیدو ګوره تاسو ډېرې پاکې او سپینې خبرې کوئ زه ګورې ستاسو ملګرتیا په دې خبرو کوم چې پاکې وایې که نه لکه دا غلط دی که نه لکه اوس مثال خبره ده په دې کې ماته داسې یو لوی غټ لکه پراجیک وښایه یو غټ هغه اسپتال پکې راته ووایه یو غټ یونیورسټي پکې راته وښایه یو غټ لکه کارخانه پکې راته وښایه چې غریبانان لکه مطلب دا دی بېروزګاره په کار او په روزګار کې اکثر مطلب دا دی هغه دی او دا دی اعلانونه دی پیسې دی یاره الله بندګانو زمونږ د غریبانانو په سر کې څه خاشنه نه وي او نه پکې درب دي په الله باور کوم موږ د خولې نه ملغلرې جوړو هغه په ګیرډو بدلېږي او دا کم ماتي او دا کم لکه مطلب اشرافیه دغه په مسلط هغوی د خولې نه که ګیرډ جوړوي هغوی په سونه بدلېږي دا ولې د هغوی جیب ډکي او زمونږ د جیب تشي په دې باندې موږ بزدلي نو الله هغه ځای ورځې ته وګورئ چې لکه مطلب دا د صوبې له د قوم له د ملک کم خلک پیدا ورکوي نو دا خپل کار ته پرېږدی دې باندې سیاست مه کوئ صحیح ډېره زیاته مننه نوشروان ډېره مهرباني هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب څوک کوم ځای نه ګوره الف خان صاحب زه خو زما د لوډي کله کله تاسو ګپ لګوم که نه ښه جي ښه خو پته زه بیا ته وایي چې دغه یو خبره کې زه ساده سړی یم زه دومره چې زیاته یم جی مطلب دا چې زه چې کېنم په اصل د خلکو دا خبرې اترې دا اورم جی لکه یو روز راته خبره وکړله که نه ډېر خلکو ته خبره کوي عمران خان دغه ته خپل وخت ته پرېنښودو چې زه دا خپل وخت پوره کړی دی هغه خو هغه خپل وخت دی زه ته خبره بله کوم هغه څه ویلي هغه به ویلې که نه زه خو یو بېوسه وزیراعظم وم او دا زما لاس کې نه و دا د پلانکي د زوی لاس کې زه بېوسه وزیراعظم یم خو درې میاشتې کې به دې ویلي که نه اخره کې وایي چې کرسۍ درله لاړه ولې نه ویلې هغې ښځه دا وایي که نه عمران خان پیل ته پرېنښود سادات پاتې که داسې یو ګاڼه ته یو سفر اور لګېدلی دی نو ته به یې نه وژنې بلکې پرېږده مړ چې پته ولګي لاندې دې
میدان ټوپونه نه راکوزي یو نه راکوزي بالکل دا خو وزن کې لاندې دا نور څوک بچ کې کنه او څه څه به خبره دا وره څه څه ویل ته په موريان په سپورت په خبره یا په دې خبره تاسو مخکې ما یو ځل کړی و ورته ملک څه خوري سره وجان خلاف څه مان خانم خروله او دا څه په پاتې وانه خوري د ما خان حکومت زب هغه وین چې تاسو دیو دا ما خبره کوم خلک نور خان دی او ګنګي دي په خپل سترګو باندې په کوم چې په بورډ لګیدلو برابر باجو ته سره لاندې د ما خان ته سره او بالکل دا ممکن ما څه ممکن نه پلار و هغه پلار حسابو او نو دا ولې لګاو سره دا اوس ما څه بیان ته ثابت دیوال ته خو زونه په خبره وروته کوم غیان کوم چې دی ولې لګاو ته داخل د پوسټ خلاف را پاسي او خلک ټول چې داخل عمران خان په سپورت ما خان څه ولاړ دا خلک په پاره یو څه کار پیدا شي هغه څه ونه شي او څه دغه څه د خلکو پر دې تر کې پیدا شي بالکل یو ورته کوم غره دا خلک مصاب خلک اوس خلک ډیر قابل شوی دي هغه څه د توبه دغه وختونه ختم شوی دي څه څه به اوس په سره په خو په بل باندې کیږي بل دې ما شومان د څه لکان څه لکان اوس یو مزه چې ما شو مزه خپل ځان ته یادوم نو په دې سره ته خپل ځان باندې لا شو ای په بل لا باندې خورا بل دا تاسو سره نه شو بالکل براته خو دا لکان څه دا نه پوهې دي کنه دا پوهې جذباتيان دي څه بچل ہے دا خبره ما پوره نو کړو په څه افتا یو حل نو څه په خلک وی پنجاب د پنجاب کې د پیواله او په پنجاب کې د پیواله د خپل پیواله کنه نور او ته د پنجاب نه دی هغه نه ډیره باز ده او ځنګلي دي لاچان دي کنه راته پښتو په مليونو یو بل یو کوټه په لاچان او څه بار یو کوټه دي او هغه یو کوټه دي چې څنګه ته یو تخل لاره بالکل الو او خلک او خلک خپل عوام مشان ساتلي دي دا په تاسو ته دروغ کوي چې هغه څه ورته یو لکه ملای له محمد صلی الله علیه وسلم ما نواجب له روت ورکړي نه دي او بیا من د نیت څه ولا ورکوم یا نه ورکوم کنه دا نه ما هغه چې کوم کارونه کړی دي کنه دا ونه دي بيځه دا پیښوي دا خلک خوشاله دي پنجاب ته خوشاله دي روزګار بالکل خلکو له موقع وي او او په دې دا یو خبره زده کې نه کنه چې ټول نه کوي نه پوره کړی دا لاسونه خپل نه پرې کوي بالکل امداد بالکل ډیر زیاته مننه عبد الله مهرباني ډیر مننه ګران اوردونکو 65 15 سے 93 تاسو کال ځخلو خلو السلام علیکم وعلیکم سلام خیر دی جناب سو کوم دینا جناب خیر مجي ار کلی درته وایو جی تاسو خو په مدنیاتو خو د دینه وایره په غلط طرف وځو حاجی نو دا د موږ هم چې ځوانان د بلد او خلاص نو دا د جمال عبد الناصر نواله راځه پر کلاسی پورې هغه په دې طریقه بل شنو ولا پدا کله یو ځای په موږ ته دی پدا کوي دا سره سره هغه چې څرمخ بیان راوړل دا سره دغه خلک استعمالي د مسلمانانو په دستان خلاف دا چې دا خبره چې تاسو څه نه درنګل نمرونه سره انت خلقو صندوق لما هلكو بقاو يشتباه ده خلقو شعور فورا بالكل بل ذرة فاس انسان شعور دار ما خلاص كده شعور خرابي ما ده كان قبل لا تخل اذا هذا تيجي اولا طوفان ده يا خبره ده لا تعيد كما ده من المدنيات كلها مشتاق امريكا تفاعل في يوكران خلاص كان لمام كان يجي صحيح غير هالكريم من زمن شغله كلمه سفراتين زمن شغله لو كنت يقول انا صار شاركي على خلاص غير انا بعد دول زنجيره صرف جيل دفع بالکل امداد سي ده چې صوبدار موږ د لوګي مرو خزانه را سردا دي نو خزانو ته موږ په بخو ګورو په کار د ترزه چې په استعمال کې را نه وستي آرمي چیف صاحب راغی په استعمال کې راولي نو چې پیدا د قبایلو ته ملو شي کنه بالکل دې زه د خبره نه کوم خان 17 نو اسمغري کې د جرنالانو اسمغري ته د عمران خان تفسیر نو تاسو دلته څنګه کوي چې دا یو تفسیر ولا دلته لګولي نو راډیو تکرار کوي دا تاسو دې حکومت نه وي امين 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 ډیر مننه جاوید صاحب خوشاله راته اوسې ډیر مننه هلو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام خیر دی جناب سو کوم دی نه
سهیل حسین بنوري خبره هرکلی درته یم سهیل صاحب څنګه خیر دی خیر دی جی بالکل دا سهیل افغان صاحب ستاسو خبرې خو په ګروپ بدل دي که نه جی او سیلاب صاحب د خبرې سره زم اتفاق کوم او چې لکه کم از کم صوبایي حکومت له دا پکارو چې دی څونه سیاسي ګوندونه دي په پښتونخوا کې یا دې سره ریلیټډ من اینڈ منرل سره ریلیټډ چې څونه کاروباریان دي چې دې سره په دې بل باندې لکه خبره تر کړې وي دا بل اول پبلک کړې وي نن سبا به دا حالات راتل زبراشم دا خبره ما پرونم کړې و چې ان پی کې د خبرې مخالفت دی وخت کې کوي کنه لکه ما بلو دا خبره اورېدې دا مې افتیار حسین آیا په بلوچستان کې د ممبرزو چې الته کې لکه په یک جنبش قلم باندې اغه د اغه ځای کې بل پاس کړ که ټول لوی خبره دلته ته مخالفت کې او الته کې ته دا تاسو نه کې چې دا بل ولې راغلي نو خبره دا و چې لکه دا په دی باندې ډیبیټ شوی او لکه دا بل ټیبل شو لا ټیبل نه دی خو لکه کابینټ کې ټیبل شوی دی بل ټول لوی خبره زمونږ دا چې لکه مونږ چې د آئین پاکستان د 73 د آئین د لاندې مونږ ژوند تیرو نو چې 73 آئین کې لکه سونه امندمنت مثال مخ کې کم چې د پټو په دور کې آئین جوړېده کنکرنٹ لیست پکې جوړ شو او بیا دا غي نه پس لکه دلته کې بیا 18 ترمیم خبره رااله نو هغه ټیم په کنکر لیست په 15 سال کې به صوبو ته هغه اختیارات ورکړل په آئین باندې عملونه بیا مثال په تور 18 ترمیم راغی ان پی دور کې لکه دا الله تعالی دې سره خو کې چې دې په دې باندې د لکه ډېر سټرګل کو پیپل پارټي او بیا په کې مسلم لیگ نو مو سره لکه خبره وکړه او دا 18 ترمیم هغه شو چې صوبو ته خپل اختیارات ورکو خو دې سره ریلیټډ صوبې بیا خپل اختیارات لاندې ورکړل یو زموږ دا خبره ده چې کله صوبې ته اختیارات ملو شو کنه نو دا د آئین د لاندې نو پکار دی چې زه به دې سره هر وخت جمع جرګې نه کوم پکار دی چې د هغې د لاندې زما کوم ریلیټي دا چې هغه ماته ټیم په ټیم باندې راکوي چې زه به جمع جرګې کوم لکه مثال په تور تاسو وګورئ چې 3% به د ټولو صوبو نه کټ کېږي د فاټا دپاره فاټا بل چې کله پیشو فاټا چې په دې مرچ اصلا لکه شوې نو آیا دې ته څونه فنډ میلو شو او په دې کې څونه کار شوی دی او کومې صوبې دې له فنډ ورکړی دی نو دا چونکې دا تضاد دي زمونږ د سیاسي خلکو پیدا کړي دي زمونږ کوم چې واکداران دي دوی پیدا کړي دي نو په دې وجه باندې دې وخت کې لکه مخالفت کوي لکه ما د شکیل بیان اورېده چې د پی ټی آی غړي دي نو هغه په اسمبلی کې د دې مخالفت کو خو لکه دا بده خبره دام ده چې لکه ما ته به یو سړی دا وایي چې زما د دې ما ته وایي چې دا بل پاس کا نو زه به پاس کوم آیا ولې مال خدای عقل نه راکړي مال ته او چې راکړي ټیک ته عمران خان په نوم راکړي خو لکه مال خود مال خدای ضمیر راکړي دي مال خدای پاک لکه سوچ راکړي دي دغه مرګري خبره ټیک و چې زه ډوډۍ خورم زه غیا خو نه خورم نو چې کوم شی زما د صوبې په مفاد کې دي نو په کار دي چې په هغې باندې عمل درآمد مونږ وکړو دا خو هر د جمهوریت وایي څه ته ته به ما قایله کې زه به تا قایله کوم خو د بده مرغه لکه دلته قایله کېدل خو نشته دلته نه ده دلته مونږ دا وایو چې پې تور دي بس هم تور دي لکه کالاباغ ډېر مثال په تور مونږ نه دغه دی لکه دغه شو نو زه ټیک شو هغه ټایم په دې باندې خبره تره شوې وه لکه هغه ټایم چې کوم ریلیټډ خلکو دې سره واټر اینډ پاور سره هغې وی چې دا د صوبې لپاره بهتر دی لکه دا د ډپ په دونې دا به دا چلي خو یو سیاسي ناره راووته چې کالاباغ ډیم نامنظور ټیک شو ګینې خو حقیقت کې بنوري صاحب زما په دې باندې دا رایه ده که نه چې دا اوس یو سیاسي ناره ده دا ټول حکومت راغونډ شي دوی سره دونه وسایل نشته چې دوی کالاباغ ډیم جوړ کړي د ټول نه لویه خبره چې دا ده چې آیا چې څوک د دې خبرې مخالفت کوي مین اینډ منډل نو آیا دې سره متبادل دوی څه ورکوي د قوم ته متبادل کې څه ورکوي لکه د سوچ خبرې چې دام ده که نه بالکل چې آیا دې د قوم ته متبادل کې څه ورکوي که نه موږ به صرف مخالفتونه کوو ها د ټول لویه خبره ورسره دا ده چې موږ کله په دغه معاهده موږ کړې وه د اوبو نو موږ په
پنجاب خپلې اوبه خرڅې نه کړې دا د ان پي دور پوه شوې دا زمونږ د ډي خان ته په دې باندې نیر اوتې وې د ډي خان دا ځمکه مونږ له دغه کړې وه دې خوا ته یې کرک ته مونږ ته نیر یې ورکړې وې نو که دوی اوبه مثال نه وې خرڅ کړې نو دا نیرونه به دې خوا ته نو ستا ډي خان ټول پاکستان غنم ساتل ډي خان ځمکې دونه دي چې هغې ټول پاکستان پې ساته نو زه د چا مخالفت یا هغه نه کوم زه صرف دا وایم چې کم از کم د سیاسي ګوندونه چې څونه دي که د مولانا فضل الرحمن نه راوالې تر اخري ته افتاب شرپا پورې دوی د خدای حاجت طبقو دوی ته وینا پکار کوو چېرې تاسو د قوم سره مخلص شئ 77 سال وشو چې دا قوم ځپلي کېږي په مختلف شکلونو کې تاسو یار کله به تاسو یار دا خو څلورم نسل د سیاسي پارټیانو روان دی دی به کله پورې د قوم پورې خندا کوي او د قوم نه بهر سوچ کوي ښه بنوري صاحب یو پوښتنه په دغې لرمه چې دې وخت کې د ټولو نه زیات قرباني چې کومه دغه عوامي نېشنل پارټۍ ایم پي ایګانو او دغه نه متاثره ده د بدامنۍ نه دغه شانتې مولانا فضل الرحمن صاحب علما چې کوم دي نو داري په دې صوبه کې بدامني انتخا ته رسېدلې ده په دغه بحث مباحثه نه کېږي په دغه باندې ټولګي نه کېږي د منرل اند ماین سره لومبۍ خو لکه موږ ته امن پکار دی چې امن وي نو روزګار به وي که نه خو په وسایلو خبره کېږي په 76 سالو شو دا چل به وکړو هغه چل به وکړو 12 کالو شو موږ خو دغه صوبایي خود مختارین هم څه پیدا ترلاسه نه کړله په ساده ژبه کې وایم نور په هېڅ کې داسې خبره نشته دی خو امن څومره ضروري دی او نن دا پراجیکټ مخکې نه پرېښودل کېږي نو لکه په دې اړه بحث نه کېږي چې لکه دې سره به امن راځي انتهایي د ملک د چلولو لپاره د ټولو نه اهم شی چې کوم دی نو هغه امن دی چې په ملک امن نی نو هغې کې نه سرمایه‌کاري کېږي هغې کې نه یار ځکه د سیلاب صاحب دا خبره ټیک ده چې اول ستا خپل لوکل کوم سرمایه‌کاران چې دي سرمایه‌کاري نه کوي ولې تا ته پته نه ده ټول دوبۍ ته وتښتېدل یا ملیشیا ته وتښتېدل یا بنګلادیش ته وتښتېدل نو لکه دلته کې نه کېږي نو د بار نه چې ته یو سړی راغواړې او هغه تاله دلته کې دغه کوي نو د هغې دپاره امن د ټولو نه ضروري دی خو زمونږ تا ته هم ښه پته ده سیلاب صاحب ته هم پته ده او مونږ ته هم ټوله پته ځکه چې 60 سال ته زمونږ عمر موزه تقریبا د بده مرغه لکه دلته کې مختلف واقعات داسې راغلي دي زمونږ په ملک باندې زمونږ په ریاست باندې چې هغې بداعتمادۍ پیدا کړي دغه بداعتمادۍ چې اول ختمې شوي ني هغه که د عدلیې د طرفه ده زه به یې ښکاره ووایم که زمونږ د فورس د طرفه ده که زمونږ د پارلیمنټ د طرفه ده نو دا بداعتمادۍ چې تر څو ختمې شوي ني نو دا به همدغه شانتې دا حالات رواني لکه زه به مثال په طور زه ته خبره وکړم بله شپه ما ستاسو پروګرام اورېده چې 22% خلک بجلی نه کنورټ شو ما کرے خدا دی نشته زه لوډ شیډینګ کې دغه شانتې ناستم کمیس مې وکړې ټیک شو خو لکه 22% خلک چې دا په سولرایزیشن شو ټیک شو نو چې 22% په سولرایزیشن شو نو لکه اخر دا بجلی بیا چېرته لاړه چې مال یې نه راکوي لکه زه په اوتمانزو کې مثال په طور 95% په اوتمانزو کې کیبل لګېدلی دی او میټرې دي او بیا هم بجلی 10 घंटे बिजली में दगा 14 घंटे बिजली नहीं نو لکه ته ما ته دا ووایې چې د ټول نه دوی خبره ده چې دا زموږ ادارې مضبوطول غواړي چې زموږ ادارې تر څو پورې مضبوطې شوي ني احتساب عمل تر څو پورې زموږ مضبوطې شوي ني لکه تاسو چې اوس خبره وکړه د دې نه مخکې چې د تیمور جګړه او د ګنډاپور دغه راغلو نو هغه ټوټل چې 10 ارب روپے 10 کروڑ روپے هغه ایسټ خو یو 74 کروڑ روپے هغه په پاټۍ کې چې لګولې دي نو اخر دا د کم ځای نه پیدا کړی ته تیمور جګړه خبره ده کوم چې تاسو دغه ختم شو بنيري صاحب په موضوع باندې ډېرې زبردست خبرې کوي او سټډي کوي لکه طوفان صاحب لکه داسې خلک چې راشي کنه نو موږ هم وورو موږ هم د ډېر څه نه زده کړه کوو لکه عبدالله صاحب وایي ساده خبرې کوم خبره وکړه چې لکه په دې بل باندې قوم په اعتماد کې غشتل فکر سیاست او شخصي دغه نه پکار لکه لبخان آباد دي سيزونه داسې کنه اوس دغه یو ورور خبره وکړه دا 4 ارب 40 ارب ډالر خبره چې شو په دې پی دا پاکستان په تاریخ کې لومبي ځل دی
دا نه د بټو په حکومت کې شوي خدای دې وبخښي، دا نه د نواز شریف په حکومت کې شوي، نه د زرداري په دې موجوده حکومت کې دا پړومبي ځله دا نه سرمایه د بار ملکونو نه پاکستان ته راغله، دا دی چې وایي چې یاره دا خپلو کورونو ته خو بس ورته یې ویلي چې مه رالېږئ، پیسې مه رالېږئ د بار ده، خو دا دل چې څانه راغلی دا د سټیټ بینک رپورټ دی چې د پاکستان په تاریخ کې دا نه چېرته نه راغلی. بس د هغه نه خو به ګیله په دې نه کوو، دا د هغه خبره وه دا هغه چې زه د خپل مل له پیدا نه چې نوجوان او چې زه خپل مل له دا هغه خبره وه. نو دا 40 ارب ډالر خبره چې وکړه، نو دا مطلب دا دی دا د پاکستان په تاریخ کې په تیر شوي کال کې 3800 ده که نه، په دې کال کې مطلب دا دی 40 ده، نو دا د پاکستان په تاریخ کې لومبی ځل دی دا 40 ارب ډالر، او په هغې باندې سټیټ بینک رپورټ راغی، په هغې باندې وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه پروګرام هم دی د ورسیز په پاکستان کې که نه دوره د پروګرام دی، زما خیال دی چې جوړ نن اخري ورځ ده که سبا اخري ورځ ده، او په اخري ورځ پکې د آرمي چیف او د وزیر اعظم خطاب هم دی، نو د ورسیز چې کومې پیسه رالیږي هغه پیسه دا په تاریخ کې په لومبي ځل دا نه راغله چې دا نه چېرته پاکستان ته نه راغلی. نو د ملګري خبره وکړه چې دی خپلو کورونو ته هر چا لی چې خپل کورونه چې دلته دي نو هغه به دا په دې مارکېټ کې نه لګوي، په دې ملک کې به دا پیسه پاتې کېږي که به پاتې کېږي نه، نو هغه دومره پورې هغه ذهن خلکو له غلط اړخه ستاړي چې وي دی مطلب دا دی خپلو کورونو ته ولې مخکې چاله رالیږله څه د علب خان رور بار دی، نو خو علب خان له خپلو بچو له پیسې رالیږي که نه، ما له خو نه رالیږي، خو چې د علب خان کور ته یې راولېږل نو د بچي به دلته تعلیم کوي، دلته مطلب دا دی هیلپ سهولیات ځان ته دغه کوي، بجلي ګیس کور رهایش خوراک نه به رقم دی نه کوي، اب هم په دغه بازار کې په دغه مارکېټونو کې مطلب دا دی کوي، نو پیسو هم دلته پاتې کېږي. خو افسوس چې د دې خلکو ذهنونه کم طرف ته دي، او بیا مطلب دا دی د ملګري ډېره قیمتي خبره وکړه چې بلو د صوبې د عوامو په مفاد کې ورته کتل پکار دي، شخصي مطلب دا کومه خبره چې کېږي د رهایه که نه چې دغې سره یې سمون نه دی پکار، یا پلانې وایي چې مطلب دا دی که هغه وغواړي نو پاس پچې وکړو، نه که د دې صوبې په مفاد کې ایثار دی پاس کړي، که د دې صوبې په مفاد کې نه دی نن پاس کوي او نه دی سبا پاس کوي، د قوم ته وښیي مطلب دا دی چې قوم هم خبر شي، قوم ته د ټولو سیاسي جماعتونو د هغه خلکو کم خلک چې مخالفت کوي چې د هغوی خبره هم کلیر شي چې یاره دوی په غلطه دي که حکومت په غلطه دي، خو دې وخت کې خو د حکومت خبرې ته هم ټیک نه شوی دی، هغوی کې خپل مطلب دا دی 3 ګروپه دي، پرون د پی ټي آی خپلو ایم پي ګانو لکه د رور یو د شکیل خبره وکړه، شکیل نه لساتو ایم پي ګانو د دې بل مخالفت کړی دی د پی ټي آی د اپوزیشن نه علاوه، نو پکار دی دا و چې وزیر اعلی لومبی مطلب دا دی په اسمبلی کې د هرې پارټۍ چې کم پارلماني لیډر دی هغه د هغې نه بعد بیا دا شی پبلیک کړی وي، لکه د ورورو مو چې دې سره کم خلک وابسته دي، کم خلک چې دا بزنس کوي، د چا چې کارخانې دي، د چا چې غرونه دي، کم چې پکې مطلب دا دی ماهرین دي، نو بیا به قوم مطمئنو، نو چې قوم ته یو ایشو متنازع کې یو خوا چغې وایي چې مطلب دا دی په بل کې داسې څه نشته چېرې د دې صوبې خلافي، دې خوا په اسمبلی کې هم ستا د پارټۍ خلک چغې وایي چې دا بل د دې صوبې د عوامو خلاف دی، زه چا ومنم یار، دا قوم د چا ومني، قوم ته خو ګناه نشته، ما ته خو پوزیشن کلیر دی نه چې زه وزیر اعلی او د وزیرانو منم، زه مطلب دا دی د پی ټي آی هغه چې کوم پی ټي آی یا مخالفت کوي د هغې ایم پي ګانو منم، که زه د مولانا پل رحمان ومنم، که زه د عمل خان ومنم، که زه د آفتاب خان ومنم، زه خو لا مطلب دا دی چې په دې دغه کې په شکوک و شبهات کې چې په حقه څوک دی بل مطلب دا دی موږ ته خبر نه یو چې په دې کې حقیقت څه دي. بهرحال توپان صاحب چې څونه کالرانو کال وکړو نو کالران په دې خبره پی دي چې دې سره زمونږ ترقي او زمونږ امن نو تړلی شوی دی. بالکل هغه دا خلک موږ چې په دې ملک کارخانې چې نو خو ستا ملک ستا صوبه مضبوطي لکه دا کارخانې په دې صوبه کې په بلوچستان کې یا په ګلګل بلتستان کې نو د پاکستان سیری خو
خو زمونږ صوبه خو چې کومه ده نو خیبر پښتونخوا ده بالکل. او شهباز شریف دغه ویلي دي زمونږ چې د IMF صوبه ته په موږ دغه بالکل وګوره زمونږ صوبه په بالکل مطلب دا دی چې په خپلو خپو ودرېږي خو قوم د بغاوت طرف ته نه بوځي قوم د په خپلو کې اچي نه زه دا وایم چې دا قوم د په اعتماد کې والي په دې اعتماد کې والي. بهرحال قوم اوس ته قوم پکار په دي دې صوبې قوم په اعتماد کې اغشتل دا د ارمي چیف کار خو نه دی کنه دا خو د دې صوبایي حکومت ذمه داري وخت پوره شو. قوم ته هم دغه پکار دی چې خپل سوچ مو کې دغه شانته نه چې هغه یو ملګری کال کوي او دې پر په پروګرام کې کال کوي چې داسې ځوانان هم شته چې هغه زه مل پیدا نه ورکوم دا د خپل خبره و چې دې مل پیدا نه ورکوي لکه دای سړی سره بس کې نو داسې خلکو په پروپاګاندا کې د داسې خلکو په بدګمانه کې رانه شي د خلک بدګمانه کوي نو دې خبر ته سوچ کوي دمه په لازو دمه نه پس بیا راځو په بل ټاپک د سره خبره ترې کو چرته مزه زمو سره تاسو کال به خو مخلوق نه